ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانان ورونو عن قریب د ربیع الاول میاش شروع کیدون کې دا دغه میاش هغه بختوره او مبارک میاش دا چې په دې کې الله جل شانه دنیا ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راستوله او داغه درالېګلو متعلق الله جل شانه قرآن مجید کی خپل داغي ذکر فرمایله ده لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم الله پاک پدې مؤمنانو باندې خصوصا او په کل عالم باندې عموما یو زبردست احسانو کو غدا دي چې هم د دوی د جنس نه هم د دوی د انسانانو نه د دې د بشر نه یو پیغمبر او تعالی راولېږي او دا پیغمبر د پاره خاصه ذمہواری او ډیوټي مقرر کړي
د هغه نه مخکې م الله ډېر پیغمبران را لیږلي او دغه پیغمبر دا اخیری پیغمبر دے خاتم النبیین امام الانبیاء سید الرسل د لویو القابات خاون د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد ساتي چې زموږ د تفسیر عالمانو لیکلي دي چې د یو دوه دریو پیغمبرانو نه علاوه چې د هغوی دوه نومونه وو څومره نور انبیا چې راغلي دي د هغې یو نوم دی بغیر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یعقوب علیہ السلام بل نوم دی اسرائیل خود جناب محمد رسول الله اعزازی نومونه یو هغه نومي چې کوم مور پلار چاله مقرر کی دا دوه دي یو محمد دی یو احمد دی صلی الله علیه وسلم محمد نوم ورله مور او نیکه یې ښودلی دی او احمد نوم ورله اسمانونو کې الله یې ښودلی دی او داغی نه علاوه صفتی نمونه د رسول الله مبارک 848 نمونه دي صفتی نمونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریبا 200 نمونه صفتی دا نمونه د رسول الله مبارک راغلي دي کې اشاره دی تر چې دا رسول الله مبارک د ډېر لوی مقام خاوند الله د خپل ختم نبوت د پاره انتخاب د جناب محمد رسول الله کړ دغه وجه ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سیرت باندې دومره کتابونه لیکل شوي دي چې سړی ته نومونه یاد نه پاتې کیږي بیانات خو جدا خبرې دي په هغې کې لیکل خو جدا خبرې دي دغه کتابونو نومونه هغه نومونه سړی ټول په یادو نشي یادولی او دومره صفات پکې د رسول الله مبارک ذکر دی یو نه دوه نه درې نه کروڑها صفتونه د رسول الله مبارک ورکې ذکر د دې وجې نه الله جل شانه وی چې تاسو ته ما یو پیغمبر درولېږه دغه پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دا داسې عام کس نه دی دا په تاسو باندې ما احسان وکړ احسان نو ما تاسو ته ووایي چې په مسلمانانو باندې خصوصي احسان دی او په غیر مسلمو ټولو عالم باندې یوازې غیر مسلم نه نور حیوانات درندگان مشمیږي په دې باندې عمومي احسان دی ځکه دغه ټولو دپاره ویلي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین الله جل شانه دا پیغمبر علیه السلام د کل عالم دپاره رحمت لګلی دی نو د هغې پیغمبر علیه السلام د دغې میاشتې د پیدا کېدو هغه ربیع الاول دی ربیع الاول چې دې میاشتې پسې عن قریب هغه میاشته را روانه ده یو څو ورځې پکې پاتې دي زموږ د عام علماو دا طریقه چې کله د ربیع الاول میاشت شروع شي نو خامخا په سیرت باندې یو بیان دو بیانه درې بیانه کوي یعنی د نبی علیہ السلام په کردار په صفاتو او زما خپل طریقه دا ده چې زه د ربیع الاول نه تقریبا
څلورو میاشتو پورې د سیرت بیان کو او هغه مدلل په دې کومه چې یو خدا عام مسلمانان زمونږ رونه دا د جناب محمد رسول الله د شان او د مقام او د مرتبې نه خبر شي. من خو صرف اوریدلی چې محمد رسول الله زمونږ پیغمبر دی. بعضې خلکو ته دا پته هم نشته چې زمونږ د پیغمبر نوم څه دی. زمونږ عالمان فرمایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام نسب نامه څه ځای پورې دا یاد ساتل د مسلمان ضروري. لکه محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم دا سلسله د معد ابن عدنان پورې دا متفقه سلسله نسب د رسول الله مبارک ده او هر یو نیکه د نبی علیه السلام چې کوم یو راغلی دی د خپلې زمانې یو ډېر لوی پاک او سخی او د قوم خدمت گزار داسې پیغمبر راغلی د نبی علیه الصلاة والسلام نیکه عبدالمطلب دا دا پلار چې کومو نو دی په یو سفر کې لاړ تجارتي سفر کې نو مدینه منوره کې د یو زنانه سره نکاح وکړه چې یو زنانه سره نکاح وکړه واده وشو خلکو له ډوډۍ وکړه بیا په سفر باندې لاړی یمن کې وفات شو او د 15 کالو په عمر کې او دغه قبیلې ته قبیله نجار ویلی کېږي چې په کوم کې واده کړی دا د نبي علیه السلام ماما خیلي ده نو څو ورځې پس پته ولګېدله چې یاره دغسې هغه زمونږ ورور خو وفات شوی دی نو د دوی پلار ولګېد او د هغه د یو زوی نوم متولب و هغې ورپسې ولېږي وی ته لاړ شه مدینې منورې ته هغه وراره دې راوله دی بیا لوی ګاڼې و نو چې راوسته ځان سره په اوښ باندې شاته کېنولی و نو هغه د یتیمۍ په حالت کې لویېده څه ویلې وې کپړې خرابې شلېدلې نو د ده نه چا تپوس وکړه د دې متولب نه وی دا ستا څه دی وی دا زما مریی دی هغه د هغې نه مشهور شي په عبدالمطلب باندې خپل نوم ترې خلکو هېر شي د متولب مریی بیا چې کور ته کله راله نو وی لمبه و پاکې کړه صفا یې کړه ښکلې کپړې ورته واچولې خلکو ته وی دا زما وراره دی خو د شرم نه مې تاسو ته ویلی نه شو چې دا پټه پرانه کپړو کې دی او څه ویلی وی دی د هغې نه مشهور شي عبدالمطلب الله له حسن ورکړی و بې انتها ډېر حسین و جمیل دغه یو پاکیزه انسان دا هغه انسان دی چې انشاءالله رستو سیرت په سلسله کې به راځي چې ده ته الله تعالی په خوب کې ښودلي و چې دا زمزم دا چینه بنده شوې وه خلکو پکې ګټې اچولې وې دا راوکنه نښه پته یې وله ورکړه نښه پته دغه وخت کې د ده صرف یو زوی و حارس نور زامن یې نه و نور بچي یې نه و
ته وې کاش چې زما ډېر زامن وی نو دا کار بیا را سره کولی. نو ده یو نظر ومن هغه وخت کې دا نظر جایز وی که خدای مال لس زامن راکړه نو یو به د الله په لار کې حلالوم. خدای وله لس زامن ورکړه، لس زامن یې برابر شي. اوس په لسو زامنو کې هغه دا نه یاد کړی چې کم یو، خو یو لس زامنو یو زوی به حلالوم نو. نو خسنه یې واچو قرعه، چې قرعه یې واچوله هغه د حضرت عبدالله په نوم راوته. حضرت عبدالله چې د رسول الله مبارک پلار مبارک او دا د ټولو کشر دی، ټولو زامنو کې دا کشر دی او دغه وخت کې د عمر 19 کاله دی. چې کله قرعه د هغه په نوم راوختله خویندو یې چغې نه دا زمونږ کشر رور دی او نیازبین دی او دی به نه حلالې. نو پلار ورته وایي څه وکړم؟ وی یو طرف ته لسو خان کا، بل طرف ته چې کوم دی نو عبدالله که خسنه یې پرې واچوه. چې خسنه یې پرې واچوه بیا د عبدالله په نوم راوخ هغې بیا چغې کړې نه لس اوښان یې سیوا کول تر دې چې اوښان 100 ته ورسېدل. یو طرف ته 100 اوښان او بل طرف ته عبدالله خسنه د اوښانو په نوم راووت. هغه اوښان هغه بوتلل او د صفا مروه په منځ کې حلال کړل او ټولې خیراتي کړل. 100 اوښان دا څه وړه خبره نه ده. 100 اوښان. عبدالله صاحب بچ پلار یې فکر وکړ چې یاره دی خو د مرګه بچ شو. مرګ نه بچ دا مطلب چې دې وخت کې مرګ نه خو څوک نشي بچ کېدی. دی د مرګه بچ شي اوس وله د واده غم کوم. نو عبدالله یو ورځ په مکه مکرمه کې روان دی. نو یو کوڅه کې یو زنانه ورته مخې ته ورغله. دغه زنانه اگر چې اوسېده د مشرکانو په ملک کې خو د تورات او د انجیل عالمه وه. نو د عبدالله په دې تندي کې نور نبوت ځلېده. په دې به درته خبره کوم انشاءالله. د پیغمبرۍ هغه نور ازلېده. نو دا زنانه ورته وایي چې یلکه ما سره واده وکړه. دی ورته وایي چې نه دا خو زما اختیار نه دی، زما پلان هم شته او زما وروڼه هم شته، ما له به هغوی واده کوي. نو که ستا سره مې قسمت وي تا سره به وشي، که تا سره نه نو بل چا سره به وشي. خیر بهرحال دی چې کور ته راغې پلار ورته وایي راځه بچیه تا له واده کوم. روان یې کړه. وهب نومي یو سړی د حضرت عبدالله سخر شو. د هغه لور وه آمنه. د هغې سره وله نکاح وکړه او واده وشو. چې واده وشو دا حضرت عبدالله بیا روان دی. یو ورځ په دغه لار باندې ځي هغه زنانې ولیدله اتفاقي وخت پس. نو دی ورته وایي چې سموده مخکې تا ما ته ویلي چې ما سره واده وکړه، اوس دې څه خیال دی؟ وی اوس مې هېڅ خیال نشته، اوس در سره نه کوم واده. هلکه ولې؟ وی ما چې تا سره واده کوو نو زه څه بدکاره زنانه نه وم، نه مې خپل شهوت دفع کوو، ما دې دپاره کوو چې ستا په تندي کې نورې نبوت ځلېده د رسول الله د خاتم النبیین د امام الانبیاء د خاتم الرسول د هغه نورې نبوت ستا په تندي کې ځلېده. نو ما وی چې دغه نور زما خېټې ته را منتقل شي. هغه اوس لاړ بل چا ته منتقل شي. هغې ته تپوس وکړه دا دونه موده چې ته نه وي چېرته وی ما خو واده کړی دی. وی هغه اوس هغه نور بل چا ته تللی دی، هغه د حضرت آمنې بیبي خېټې ته تللی دی، اوس تا سره واده نه کوم. ما خو د دغې مقصد دپاره کوم. تر دې پورې
چې د کسرا بادشاه د طرف نه خط راغی او دای ورته وی دا خط دو پیری یو ځلی د عبدالمطلب په باره کې راغلی چې زما ښایسته لور ده د حسن په تمامه ده دا تاله په نکاح درکو یو ځل د عبدالله مطالب چې دا تاله په نکاح درکو اوی نه د هغې مقصد دا و چې د پیغمبرۍ دا نور دا زمونږ د کور ته راشي د نبوت دا نور دا زمونږ کور ته راشي نو عبدالمطلب زوی بچ شو واده ورله وکړه چې واده ورله وکړه بیبي خو حامله شوه د بیبي په خېټه باندې حمل راغی 2 میاشتې لا پیدا کېدو ته پاتې دي چې عبدالله صاحب وفات شو د دنیا نه لاړ رسول الله مبارک د یتیمۍ په حالت کې پیدا شو د یتیمۍ په حالت کې لوی شو دا واقعات به ذکر کوي انشاءالله د نبی علیہ السلام یو نیکه هغه د ډیر لوی مقام او مرتبه خاوندانو د عبدالمطلب پلار نوم هاشم دا هاشم ویل کېږي ماتې کړې ډوډۍ ته غوښه دې پخه کړه شوروا دې پکې وکړه او ډوډۍ دې پکې ماته کړه دې ته هاشم وایي مکه مکرمه کې قحط راغلی و د هاشم ډېر زیات سخي سړی و ډېر سخي نو چې سخي سړی و نو د څو ځل د مکې مکرمې ټولو خلکو له داسې ډوډۍ وکړه چې اوښان به حلال کړه په هغې کې به شوروا وکړه په غوښه کې ډوډۍ به پکې ماتې کړي او خلک به پینډې کېنول د عربو قانون دا دی چې لس کسه پینډه کېنئ امنګ خو د هندوانو په رواجو نو ځان له په ډونګه کې هم ترکاري راوړي 2.5 پکې الوګانې او 3.5 پکې پوټي خدای زه ځان ته واچوم که دې ګاونډي ته ور واچوم هغه پلیټ چې کبه دی نو خدای دې وبخښه هغه هم دومره چې نوڼۍ پکې نه لندي رسول الله مبارک فرمایي چې په یو لوښي کې څومره زیات لاسونه شریک شو دومره ډېر برکت وي او موږ څه کوو لکه د هندوانو د یو بل نه نفرت کوو ستا دغه پلیټ شو زما دا پلیټ شو نه په یو کې وریجې به راوړي هغې سره پلیټونه ته به ځان ته وریجې واچې هغه به ځان ته خولې ته به دې نیولي لکه که داسې کوې په دغه یو مجمع کې خوره که نه داسې خو ته 3 مجمع ځان له تشې د پیغمبر د سنتو نه مونږ نه یو خبر ځان هم نه دی خبر کړی چې څومره ډېر لاسونه په یو لوښي کې د خوراک دپاره شریک شي دومره ډېر برکت به خدای په خوراک کې اچوي رسول الله مبارک فرمایي طعام الاثنين واحد یکفي للاثنين د یو کس خوراک 2 له کافي کېږي برکت پکې الله چې په شریکه کېناسته نو هغه به سرید جوړ کړه ماته کړې ډوډۍ به یې جوړه کړه هغه به یې په خلکو خوړله د قحط په زمانه کې هغې باندې مشهور شه هاشم نوم یې شیبه چې پیدا شه په دې سر کې یو سپین ویښته او سپینو ویښتو ته شیب ویلی کېږي نو مشهور په دغې شو نوم یې او وروستو مشهور صفتي نوم یې هاشم شو دقسې قصي کلاب معد عدنان دا د نبي علیه الصلاة والسلام د نیکانو نومونه دي دا قصي هغه سړی دی چې د اول ځل په عربو کې
په مکه مکرمه کې د جمعې ورځ د عبادت لپاره مقرر شو. دغې نه مخکې به د جمعې ورځ ته یوم عروبه وي. دا تمهید د آینده سیرت د بیان دپاره اکدم تاسو ته یوم عروبه به ورته وي. هغه سړی و چې دې ورځې له یوم الجمعه نوم کېښود او خلک بیا راغونډ کړو یو ځای نه بل ځای نه بانډونه کلونه نو خطبه به ورته وویله د الله حمد و ثنا به ورته بیان کړه او بیا به ورته هغه مسائل وکړه چې نن ما او تا په خپل دین کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را رسېدلی دین دی هغې کې بیانوي. یو بل سره ښه کوئ، مظلوم چا باندې ظلم مه کوئ، حرام مال مه خورئ، زناګانې مه کوئ، جوارۍ مه کوئ، غلاګانې ډاکې مه کوئ. دا ټولې دین محمدي کې شته که نشته؟ دا د نبی علیه الصلاة والسلام نیکانو دا خبرې به کولې او دا اتفاقیات خو نو بلکې د الله د طرف نه خو ما او تا دپاره اتفاق چې د حضرت آدم علیه السلام نه راواخله د حضرت عبدالله پورې د نبی علیه الصلاة والسلام کم نیکه ته چې د نبی علیه السلام د نبوت دا نور را نقل شوی دی نو هغه په ټوله دنیا کې ښایسته دی او هغه نوري نبوت چې کومو بدنونو ته را منتقل شوی دی د پلارانو بیا د هغوی په واسطه باندې د هغې د مور خېټې ته منتقل شوی دی او بدل شوی دی نو هغه ټول پاکیزه و. لقد جاءكم رسول من انفسكم یو حدیث مبارک کې راغلی دی صحابي د روایت ته فرمایي قرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم من انفسکم چې نبی علیہ السلام د انفسکم په ځای انفسکم انفسکم معنا ده چې ستاسو د جنس نه او انفسکم معنا دا ده چې په تاسو ټولو کې عمده او بهتر. نو رسول الله مبارک به فرمایل چې زه په تاسو ټولو کې عمده او بهتر یم ځکه زما خاندان اعلی دی. زه په تاسو ټولو کې بهتر یم ځکه زه د هر چا نه زیات ښایسته یم. زه په تاسو ټولو کې بهتر یم ځکه زه خاتم النبیین یم. زه په تاسو ټولو کې بهتر یم ځکه زه امام الانبیا یم. یعنی د نبی علیه السلام دا راتلل دنیا ته دا د بهترۍ په انداز کې هم دي. علما په دې قایل دي چې او رسول الله مبارک د هر چا نه زیات په هر یو صفت کې سیوا دی. هر یو صفت کې سیوا دی. نو چې کم یو نیکه تندي ته او بدن ته نوری نبوت را نقل شوی دی نو هغه پاکیزه بدن دی. رسول الله مبارک فرمایي څومره زما نیاګانو او څومره نیکانو ته چې زما د نوری نبوت را نقل شوی دی د یو تندي نه د بل تندي ته نو دا ټول هغه چې دا پاکیزه خلکو دا دی کې طهوریت موجود و پاکوالی پکې موجود. مطلب دا چې دی کفر نه وکړي دی کفر نه وکړي ځکه کافرانو ته الله نجس ویلي انما المشرکون نجس او دا د یو بدن نه بل بدن د حضرت آدم علیه السلام نوکانو دی بدن ته راغی نو ګرځېده به په دې بدن کې به چکر لګو دی نور نو چې کله به در آدم علیه السلام دې غټو ګوتو دې نوکونو ته راغی نو آدم علیه السلام به دا ښکل د بچوړي نور دی که نه
او بیا په سترګو باندې کې بیا په سترګو باندې کې بعضې عالمانو دا هم ویلي و چې کله په اذان کې اشهد ان محمد رسول الله راشي دا ګوتې ښکل کې په سترګو کې دي نو داسې لازمي خبره نه ده خو بهر حال د هغه نه بیا را نقل کېده دا نور نو حضرت عبدالله ته راورسېد نو چې چا ته هم دا نور را رسېدلی هغه پاک بدن دی پلید بدن نه دی دا یاد وساتئ زما وروڼو چې یو پیغمبر دنیا کې داسې نه دی تیر شوی چې د هغه بیبي دي بدکاره وي د یو پیغمبر بیبي بدکاره نشته دا نسبت ډېر خراب دی د پیغمبر په لمن داغ دی نو د پیغمبر بیبي به تاسو خیال وکئ حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هغې باندې چا الزام ولګو منافقین او بعضې ساده مسلمانان هم پکې ملګري شو سوره نور کې الله جل شانه د هغې دپاره مستقل آیتونه نازل او دای خلکو ته ووی په کار خو دا وه چې تاسو دا خبره اورېدلې وې او دا مو ویلې وې چې دا دروغ دي نو تاسو پکې ملګري شوئ نو ګواهان د سره نشته نو چې د سره نشته نو اتیا دورې وویل د پیغمبر په بیبي باندې الزام دی نو د پیغمبر بیبي دا یاد وساته چې د پیغمبر بیبي کافره کېدی شي لکه د لوط علیه السلام بیبي د کافرانو ملګرې وه خو د هغې باندې الزام څومره زمانې تېرې شوې یهودو و نصاراو قسم قسم او مشرکانو قسم قسم اعتراضونه خو دا اعتراض یې لا تر اوسه پورې نه دی کړی چې د پلانکي پیغمبر بیبي نعوذ بالله بدکاره وه ځکه دا دلیل هغوی ته په مخې ته نشي راتلی نو عرض مې درته کو چې د نبي علیه الصلاة والسلام دا نور دا د پاک بدن نه پاک بدن ته راغلی دی تر اخره پورې او بیا حضرت آمینه بیبي دا اخري پاک بدنونه انشاءالله که ژوند نو دا آینده جمعې نه مستقل د نبی علیه الصلاة والسلام د ولادت یعنی د نبی علیه الصلاة والسلام د پیدا کېدو تاریخ انشاءالله شروع کیږي که زندگی وه نو هغې کې به زه تاسو ته تفصیلي خبره د کتاب په حواله باندې کومه اوس لانجه ده دا شی نه دي دی ټولې دنیا ته ښیي مخکې خو به دلته موږ لګیا نو که څه دروغ رښتیا به مو ووینو څوک نه خبرېد خو تاسو به اورېدله او تاسو یاسین یادوئ نه بس هغه پخوانو د منطقیانو خبر دی دا وجې دفه ته راشه دا پخوا به خلکو څه وي فلاسفه دا وجې ده خبرې دې وکړې بس ختمې شوې نه اوس زه ورته ما وله بله مقوله جوړه اذا وجد فثبته چې کله دې خبره وکړه وسیله ثابته شوه ستا دلته کې په دې زه په قطبګړ کې ناست یم او دا خبره په مغربي جرمني کې موریدی شي او امریکا کې موریدی شي مغربي جرمني نه یو کس ټلیفون وکړو سوالونه د هغه ځای نه راځېږي هلکه تاسو سوال جواب کوئ نه دا هلکانې په دې ما له دغه شي چل نه راځي خو دا هلکانې په هغه دغه نه ولیکي دغه څه ورته وایي موبایل نه هغې نه یې ولیکي واټساپ به څه شی خر دی که ټټو دی ګورې هغې نه یې ولیکې بیا ما له کاغذ راکړي نو هغه ته بل یو کس تادي کوله وایي چې ما ته خو سوالونو جوابونه میلاو نه شم خو د جمعې په ورځ کوو نه بله زه ورته چې کوم دی په ماښام نه پس موږ د حدیثو درس کوو هغه هم ورته دا شی دی هلکانو لګولی بس خو تنده ترجمه کوو نو بیا ما هغه ته هغه سوال جوابونه په هغې کې وکړه چې یاره اوس د دې غریب مطمئن شي د سره به فکر یې غم وي نو انشاءالله که زندگی وه آینده جمعې نه به انشاءالله د
نبی علیہ السلام د ولادت نه د پیدا کېدو نه دا مې تمهید درته کېښودنن او د هغې به هغې نه شروع کوو څونه پورې چې زمونږ په توفیق کې وي زمونږ په پوهه کې وي ځکه مونږ خو په علم باندې احاطه نشته که نه کلي علم خو د الله تعالی سره دی مونږ خو یو دوه درې ټکي به یاد کړي مونږ به څه یو د پیغمبر صفات به څه خبره پوه شوې که اقلا که دا دریابونه ټول قلمونه صحیح شي او دا ونې ټول قلمونه شي خیال کې مراله او ټول خلق لیکونکي شي نه د الله خبرې پوره کولی شي او نه د رسول الله خبرې پوره کولی شي لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي كأقلام هما كأشجار هما أقلام دریاب مداد شي او کاتبان می د الله دا ټول عباد شي خو کلمات او صفات به می د رب تمام نکا په لیکلو به یې ټول دریاب نه فات شي خیال کې مراله د الله او د الله د رسول صفتونه ولې رسول سره ولې ملګری کوم ځکه چې بعدس خدا بزرګ توی قصه مختصر خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی نورې کل واړه صفات دي پر اختیار په دغه به اکتفا وکړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين زم دي كليكي نن يوم شر وفات شو دعو تو کہ اللہ پاک کی مغفرت کامل نصیب کی اگر جن اللہ پر راحت کی تقصیرات معاف کی سمرا غمون شوی دی گیر چا پیرا خپل دی پردی دی اللہ العالمین ټول کامل مغفرت نصیب کی پسماندگان ته صبر جمیل ورکه ممت استقامت په دین نصیب کی اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله تعالى على